هارون الرشید دا یو باچا تیر شوی او د دې متعلق علما ډېر اقوال او خبرې ذکر کوي. د دې هارون الرشید زوی دی او ډېر ناس تبعید علما او سره وا سورلسو دیارلسو کال عمر به پلار ته بچ راغی پلار سره به 15 منټه 10 منټه 20 منټه کې ناسو خو سرنګ چې بچي د پلار نه کوم مینا اخلي او کما توقع او امید کې ساتي دی بچي باغ نه ساتل خو څه بچ کوم زب علماء دا به سره ناس چې کوم زب علماء دا به سره ناس یو ځل هارون الرشید ته وزیران او مشیران راجم دي او د بل ملک نه یو وفد راغلو هارون الرشید سره مجلس جوړ دی د هارون الرشید زوی په دغه دوران کې عمر 14 کالو تر رسیدلی دی راغی چې راغی په سر باندې یو ساده پټکی دی او په غاړه باندې یو ساده او عجیب جامې دي چې داسې ولیدل نو دی لاړو دی پلار سره په دیوګه باندې لاس کې خود هارون الرشید اس نشو ویل خو دومره اول چې دا زما بچی دی نو پاګه کې یو وزیر یا مشیر د هغه ورته وی چې داسې چللې چې کله ستا پلار په داسې مجلس کې ناسوي به مرزه بابا دی خفقېږي په دې باندې خلق وزیران او مشیران او ته په داسې جامه راشي اسې مکوا وې دا به درته پلار ویلی وي او دا دې پلار ویلی راته وای ښا بس پلار د ټولو وزیرانو او مشیرانو مخ کې ناشته دی ورته راغی ورته وی پلار دا خبره تا کړی دا چې دا دې زمونږ مجلس ته نه راځي ول او بچی چې کله داسې مجلس وي دنیا خلق راغلی وي ته داسې یا خو لباس بدلوا داسې مرازت ټول د مجلس هغه رونق بدل شي اولیاء ګوره اولیاء ویخا اولیاء او نزان ساتل پکار دي که هارون الرشید باچا دی خدان نه باچا دی زوی کی جلال راغی مخامخ مرغه داسې ناشته ونه کی ورتاس کې اے مرغه د هغه رب په نامه باندې دې ستا قسم وي چې کوم رب تعالی د الوتو طاقت درکړې دی د خدای په حکم باندې راشه او زما په لاس باندې کینا هارون الرشید او ټول کابینه ناسدا بچ مرغ ته اشاره وکړه مرغ ډایرک راغی د هارون الرشید زوی په لاس باندې کینا سلو اغه مرغ د سګوري او دې مرغ ته ګوري ټول وزیران حیران دي مشیران حیران دي هارون الرشید حیران شو ورته اے مرغ د کوم ذات په حکم چې دل تراغلی د هغه رب العالمین په حکم باندې زپ دنیا کې سیل کوا مرغ روان شلو د هارون الرشید زوی پلار تراغه وی اے پلارا خدای پامان زدرن لاړم کور تراغه مورته وی اے اما جان زپیو سفر روانېګ اور ته اے بچړیا د باچا زوی د امیر المؤمنین زوی ستاد پلار په حکومت کې د دنیا خلق ژوند تیرای اے بچړیا زما سچ غواړي ملو بشي ورته موري اساری ګمنا خامخا بار بار اصرار کوي تر دې چې مور ترا نږدې شو د مور لاس اونې ولوخ کلی کو ورته وی اے ګرانی موري زروانیګم مور ورته وی بچی چې تزي د سرو زرو دا ګتوالا اے بچړیا کمزه بدربانی تنگ سے راشي و بچړیا دا ګت بخر سکی وی موري که امر راتکه واب اخلم او که امر نکه نی اخلم
مور ورته پجړا شو ورته اے بچړیا چې نقدي پیسې نالي دا زما در سره و نه خدا کله کله درته زیدي دلما و بچي دې تبګوري بچي سبا د پلار د کور روانيږي د باچا د کور نه اوزي د باچا په کور کې اسونه دي د باچا په حکم کې وخان دي د باچا په حکم باندې نظام روان دي لیکن هغه بچي لاړو د تاخنه قرآني کریم راواغستلو یو لوټه راواغستا یوی جانماز په باندې واچو هغه ګوتې پلاس نکړل مې نه کې جب کې واچولا او د بصری په طرف باندې روان شو کله چې د بصری خار ته ورسېدلو او عزیزانو دام انسان دی دام باچا دی د زوی د دې پلارم با شهید او د ملنګ بچی ژوند ته ګور د بصری خار ته لاړو د بصری په خار کې ور باندې شپراغلا شپتیر شولا سبا ورځ راغللا ځان ته یو ځای کې ناست دی د قرآن کریم تلاوت کوي شپه په تلاوت کې تیر شولا سوچ ورته راغی چې رب العالمین ما ته لاسونه را کړی دي الله جل جلاله ما ته سترګې را کړی دي کله دنیا خلق مزدوری کولای شي زم مزدوری کولای شم بار چوک ترا اوتلو خلق مزدوران ناستی د هارون الرشید زویم پکې ناستی ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی دما دیوال غرزی دلیو زما دیوال غرزی دلیو راغ لما چوکی غرزی دلما دیلا بچی سوک راغ الگا تخوڑو کے معشومی سرنگا ناسی دلتا وہی بس ناستی مزدوری کم کو سوک رابانی مزدوری کم ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ وہ عزتی نہ لاڑ پڑھو کے معشوم دے ہو سکار گئے ہر کار کم یو کسورتا آواز کی اے ابو عامر بصری دا معشوم دیر تکڑا کاریگر دے دا چچا کارتبوت لے دے بے ارمان کی ابو عامر بصری ور تراغ سوچ کی دارال جزا وڑو کے معشوم دے شپاڑا سکالو الگ دے زان سر بوزا ورز بے غلط نشی چا سر بس منڈے تڑلے بوئی زمینی نورتوی اے بچوڑیا کم کار درزی پا کم کار خپوئے گی ورتوی بابا جانا هر یو کار چې را ته وړاندې شي د خدای په حکم باندې ما ته پکې به بندیز نه وي زه په هغه کار کې ماهر ما ورتوی اے بچوړیا زما دیوال غورځېدلی دی دی ورتوی ډېره ښه ده زه دیوال وهلی شم هلکه دیوال نشي وهلی بل استاد ځان سره بوزم ته به ورته خټې ورکې وی ختمه بوزا ډېر ورځې ور باندې اوختي کار مې ونه کو خو به دې پاتې بس چې کله روانې دل ورته بابا ودرېګه زما دو شرط دي ګوره دغه کار لازم خو دو شرطونه به مانی کم شرطونه دي بچیا وایا وای بابا جان اړم به شرط می داد چې کله مؤذن आवाज کوي الله اکبر اللہ اکبر زبستا کار پریدمان او دا خبرم ورسرورا کستا کور د جمعات نلریوی زبخا مخا جمع تزمان وی بل شرط وایا وی بل شرط میں دادے چیز پاپتا کی یو رضی کار کو یو رض کار کے وی آو شرط می دا دے چې ما ته با په باندې یو درهم راکې د نورو مزدورانو یو درهم دې ما ته په باندې یو درهم راکې او کار به سره یو ورځ کوم مجبوریه مې دوی مورز ته نه غواړي دا خو چې بالغ دې ما چې راځه بچیا نن خو دې خون له بوزم چې لا تسنګ کار کې ابو عامر بصری و عزت نه کور تلاړم ما ورته ویلي بچیا تا ته بیل چرولم اے بچوڑی تعالی کو دال روڑم کلمہ سامان روڑلو زپی نلالم دوبارہ ما ورتویل دا خور برابر والغوانی نن خطو برابر کا سباب بیا بلگل کار راولم اگو بیا خطوی بستان دا ڈپٹی شوا بس تبا خطو برابر کی وی دیر خدا بس خطو برابر کڑا دیو ازا چلارم
زما کار پیدا شو ماشومانو ته مسپارخدنه وکړه چې دې مزدور ته به روټي راوړی ټیم په ټیم باندې او سلام چلاړم زپا خبره کې سبا ورځ مرا باندې تل تیر شو چراغ لما 2 ورځې بعد چراغ لم ډایرکټ چله کما خو خټه کړي وا هغه بم پاتی خمبیر شوی بای چا ورته مزدور راغوخته کې به نه راغوخته ډایرکټ راغلم ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله راغلم ما چې ولیدل هغه خټه دیوال شوو بالکل دا دیوال تقریبا سینې ته برابر شوو زداري کور تلان لور نه می تاسو کو اے بچوړي څوک مزدوران راغلیو چا مزدوران راوست لور ورته وی بابا جانا هغه لک چې تارا اوسته په خپل دادو مرکار کړي ره ها څوک ورسره نو وای نه هیڅ څوک نو ورسره وای اے بچی تا ورته روټي وړا وی بابا جانا کله چې ما روټي ورته وړلا ما ته आवाज کو زخور لاړ شا ما روټي پزه کی خودلا چې ما سپخین ټیم باندې لاړ د مانزه ته تلو ز چې لاړم ترکاری او ما غرنګ پرتوا روټي ور باندې خودلې وا زبه ما زیګر راغلم ماته تاسو کړلو ایرورا تا خدا روټي خړلې نه دا وای ماته او فرمایل اے خوره دا روټي واپس کوړته اوسا اے بابا جانا ما بیا دوباره تاسو حکومت او فرمایل زرو جدار ما زما خوري په خله باندې رو جدا اے رب کریما خدایا د هارون الرشید بچی بچیر ته پښمنه کړو یا الله چیرته به په مړه خېټه روټه خړلې وا ژوند دنیا امانت ده انسان ته الله امانت ورکړي الله رب العزت دې امانت په قدر باندې منګه پوي کی امين هارون الرشید بچي دے د باچا زوی دے د امیر المؤمنین بچي دے ابو عامر بصری وې درې مورز دا زلاړ مسبه بازار تا یو چانه تپوس کوما چې دلته غالک شته دی او کنا ما یو مزدور بوتل یو د دې زین یو کستلالم ماته او فرمایل اے بابا جانا داغي عادت کریمه ده چې هغه افته کې یو مزدوری کوي دی یوې ورځې نه بعد بل خیلی ته به راوزي مزدوری کوي پافته کې داغي یو ورځ وی باقی نور ورځو کې مزدوری نه کوي یو مزدور आवाज کو زبر در سره لاړ شو ما چې نه بس زه واپس لاړم به د خالی ورځ ورال ګورم هغه نوجوان ناسته ما ورته پسر لاس کی خودلو اے بچوړیا ته مزدوری نه کې ما ته پته ولګیدلا دافتی منس کی مزدوری نه کې ویو چې نه بابا جانا مزدوری افته کې یو ځلی کوما وای مال بچوړیا نن به د مزدور ضرورت ده ما سره لاړ دی ابو عامر بصری وای مان جن ټول خطا شلو لاړم یوځه کې ورته کې ناستلما چې اے بچوړیا یوازې کار کې مزدور د تراولم ول چې بابا مزدور ته ضرورت شته دینا زه یو ځان ته کې ناستما ما پسترګو باندې ولیدل چې د دې بلچې نه خټه سګواخي بره دیوال باندې کی دي یو بل کسرا منډ کی کانه راوالی کانه په خټو کې کی دي درې کسان لګې دي دې صرف خټه لاس کې راوالی به د لاس نه بل سوکوالی ز په منډ باندې رال چې کله حسن بصری تراغ لما ابو عامر بصری وای چې کله د هارون الرشید زوی ترال نو په دې دوران کې زماستر ګوتا به یو دغه نوجوان راغی ما ورته ویل اے بچوړیا هغه ملګری ستاسو شلو چې تاسو سره لګیو کاری کولو ما ته ویل بابا زما مرګری شته لینا ز بابا لاړ شتا دیوال په کار دی
او که خلق لیدل دی پکار دی. کله چې د ولی نه کرامت ښکاره شي عزیزان، علماء لیکلی دي چې اکثر وخت د پار به ولی پاتې کیږي نه. ابو عامر بصری وایي زور ترالم چې اے بچړیا نور کار مکوا، بس تستر استومان. ما تویل بابا زما ټول ورځ کې نیمه ورځ پاتې ده، زما ورځ سر ترسو ما سبا دې به خپل کار دی. نن به خپل مزدوری سر ترسوم، بیا دې خپل کار دی، کما راولي او کما نه راولي. عزیزانو ما ذکر ختم شو، ما ورته ویل اے بچوړیا ما سره شپو کا. وای ما ته و فرمایل اے بابا جانا ستا کار پکارو، کار می درته وکړو، زما د شپې غم کوا. ابو عامر بصری وای 3 ورځې بعد بیا می اراده وشولا، ما ول هغه به خیری په ورځ راځي، واپس می اراده کینسل کړه، خیری په ورځ باندې راغلم. بازار کې وګرځیدلم، یو نه تپوس کوم چې هغه نوجوان چې دلته بناستو هغه تاسو ته په نظر راغله او کنا. زړه کې کرم ری بما چې الله دا نوجوان اسنه چې مانه بل څوک بوزي، بل څوک رانه بونوزي. زکه وخت راغله و یو بوډا راته وی چې راخو بیمار دی، هغه ماشوم بیمار شوی دی، نوجوان چې تکمه دی. ول چې کله بیمار دی چې نن درې ورځ ده، ما چې کم زه دی کور کم زه دی، هغه راځي چې بابا دا کور نشته. هغه مخامخ ځنګل چې ګوري دغه ته کوډله والدا او ځان ته پکې پروت دی. ابو عامر بصری په ما باندې خوله راغله چې ای خدایا د باندې بسنګ تکلیف تیر شوی. ابو عامر بصری وی زرال ما دلا صدا مزدور اونیولو چې ما بوز دی خیمه تا، ما بوز دی کور ناشنا تا، وای زه دلا س اونیولما. کله چې راغلم هغه کوډله کې یو نوجوان پروت دی. او عزیزانو د هارون الرشید زوی دی، د امیر المؤمنین نس بن بچی دی، او سر لاندې خخته خو دی دا، په خخته باندې سر خو دی. ابو عامر بصری وی ما په سلام واچولو چې السلام علیکا ورحمت الله وبرکاتہ. وی ما ته سترګې کولاو کړې، ما ته وی وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وی زر ورخته شلوما، کله چې ما په تندی باندې لاس کې خودلو دومره تاو د تبرا روان چې ما لاس څنګه نشو، ما ته لاس ورلاندې کړلو. ما ته وی بابا جانا زما د سر لاندې څنګه لمګدا، زما سر عادت ته په سخت سختو کانو باندې. ما ورته فرمایل اے بچړیا زبدی کور تبو زما کور شته، زبدی کور تبو زما. ما ته فرمایل بابا جانا کور ته می بو زما، ما خو کور پری خودلو، ما خو کور قربانی کړه دی. خو اے بابا جانا اے ابو عامر بصری زما یو نصیحت اور مال چې وای بچی سره نصیحت دی. وای زما خبر ادا ما ته بمرګ راضی خامخا برازی زفات کی دن کې نه ما زمید ګران بابا غیږي ته زما، زد عباس رضی الله تعالی عنہ غیږي ته زما. زکه هارون الرشید د کم خاندان نه دی. ابو عامر بصری حیران شو چې وړوکه نوجوان د لږ عمر نوجوان دومره خيار خبرو کړه. ما ورته ویل اے بچوړیا د کم ترغیږي تروان، ما ته ویل بابا زدردا سترغیږي تروان ما چې زمانه بعد به تا تخپل پته ولګي.
ابو عامر بصری وی ما ته لاس شاپی رکړې دی ما ته وی اے بابا جانا یو نصیحت می دادې چې ما به خپل جامو کې ما ته کفن عمدا زما جامې به کفن کې او بابا ما بخپل اولام به زما بدن بل چالی دلې نه ری او چې کله وفات شوما زما د لاس نه بدا ګوت او باسي دا د سرو سرو ګوت دا یو دا ګوتا یو دا کوزا یو دا لوټا دو زما مال دی یو د چا امانت دی زما کوزا او زما مصلب راواله مال چې چا قبر وکنستلو دا باغی ته په صدقه باندې ورکی دا باغی ته ورکی بس ابو عامر بصری ما ته جړا را چې اے بچوړیا د مر خبرې مکوا زبدر ته طبيب راولما زب ډاکټر راولما و زمانه بن بچیا نورې د مر خبرې او ترانی موایا لاس کو ګته ما ترا او استلا دا امانت والا مال بچیا دا بچیر ته اوسم چاته ور کما ماته او فرمایل دا هارون الرشید ته اوسی ما ویل یا الله دا خو صاحب زاده ده دا خدا امیر المؤمنین زوی ما تخکار ورته اے بچوړیا زدي خامخا کور ته بوزما وی ما سو خبرې کولی دې د زمکه نه وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله انا لله وانا الیه راجعون ابو عامر بصری رحمت الله علیه فرمایي ما ورته ویل اے بچوړیا دومره لنډه او تنګه مرکا ما په ژوند کې چا سره کړي نوا دومره لنډه دوستانه ما سره چا کړي نوا و بچوړیا ډېر لنډه دوستانه دی وکړلا ته خو زمانه جدا شوي ما خوستا قدر اون پیجندلو ما خوستا عزت اون پیجندلو په ماغه وصیت باندې علماء به خپل کپڑے ورته کفن کړلې او ماغي خوا د خپل ځنګل هغه جونګړه چې د ورته خودلې وا ما په دې جونګړه کې دفن کا قبر خلاص شو تجهیز او تدفین ارس برابر شو د دین بعد وی دا امانت رسول غواړي د بصری نه روان شو د بغداد په طرف باندې روان شو او عزیزانو کله چې بغداد ته ابو عامر بصری رسیږي درباری خلافت تراغه د هارون الرشید دی اوس ولار دی چې زبا ورته سوې ما یې بيدا بچوي یا بيدا نوسوي یا بيدا گوانډي وي دا بسنګ چل کوم دا غران امانت رسول لی دا به وسه چل کیږي وې دې سوچ فکر کې چې د هارون الرشید قافله د سیل او سفاره او تلا سل اسونه مخ کې راغلل بیا سل اسونه بیا راغلل د سلو اسونو یو شان رنگ بیا د سلو اسونو یو شان رنگ درېمه قافله چې را اوتله ما چې اولیدل پدې کې صاحب د تاج را روان دی او ټولو اسونو کې دا اس اوچته او پټولو را سوریدونکو خلقو کې دا اوچت را روان دی وای ما سوچ او فکر وکړو چې رسدي نو عمدا کسته دا هارون الرشید ما تخکاری وای زه ورته په غونډې ودرېدلم او ورته می आवाज وکړو السلام علیک یا امیر المؤمنین سلام دی پتا باندې یا امیر المؤمنین زما در سرکار دی وې دی دوران کې ما تخلق لار پر خودلا ز پمنډلال کله چې پمنډ باندې ورسیدل ما غوترا واغسلا ما ول دا غوتوال وې هغه داس لاندې باندې ولیدلو بیا می ترخ تلاش کو قران کریم میرا واغسلو چې دا قران کریم وال وې هغه قران کریم کولاو کو په مخ باندې کې خودلو ما ته او قتل وی جلل ما ورته ویل نور راته پته نشتا خدا دې یو مسافر هلک امانت ته ما ته وی اے بابا مسافر دې سکو وای چې کله خبرې تیزی شولې ما باندې ډ چراغ وېری دلما
چې دې بیتانه مخاطب اوس کې هارون الرشید مان لاړ خو چې ما ولیدل داغي سترګې سری شي امر فوجانو تو کو چې دې ته روټي تنظیم وکړي زه واپس راځم او چې کله دې ما راوغختو دې بما ترا ولي ابو عامر بصری وی ورځ را باندې نیمتی رسولا مازیګر ټیم دی ما پس خاص څوکیدار راغی چې امیر المؤمنین دی غواړي زامیر المؤمنین درنه نه استلما ټول خلق د مجلس نه پاسول ما توي ابو عامر بصری تعالی چا امانت درکړې ده ما ورته فرمایل دا یو نوجوان ول ستلس کال عمر یو وې سکاری کولو وې د ورځې به تلاوت کولو او شپکی با الله تقیام الليل باندې ولاړو اغه نوجوان مال دا امانت را کړې دی دا امانت پستا حواله دی وی قرآن کریم را واغستو بیراته فرمایل چې او عامر بصری رښتیا خبره کوا دی نوجوان سکار کولو وی ما وته فرمایل د خیل پورز باندې به افتکی مزدوری کولا باقی ټول افتب الله رب العالمین تا په عبادت باندې لګیو وای ما هارون الرشید او قتل او پجړا شو چې اے ابو عامر بصری تابم پاغه نوجوان باندې مزدوری کړي وای ما وته فرمایل چې دو ورځې ما سره مزدوری کړي دا وای ما ته فرمایل چې آی هاي صد افسوس پتا باندې چې تا د عباس رضی الله تعالی عنہ په نصیب باندې مزدوری کړي دا ما وته فرمایل چې اے امیر المؤمنین زما دې پرب د کعبه قسم وی کما تدا پتا وې چې دا د خاندان رسول سره تعلق ساتي دی بما په سر باندې کې نه ولې خو ما ته پته نه وا ما ته ال پته ولګیدلا چې کله د ځن کدن حالاتو هارون الرشید په جړا شو ما ته وی اے ابو عامر بصری دارات وایا چې زما بچي څنګه وفات شو وای ما وته فرمایل چې کله ستا بچي ما سره مزدوری وکړه مزدوری ناشنا مزدوری وا زورته اوسه کې ناستلما او چې کله ما پسترګو ولیدل چې دی आवाज لګې ده خود درې کسانو کار به کولو ما د دې پلاس کې خټه نه دلیدلې ما د پلاس کې کانه نه دلیدلې کانم بل چارا غستلو ختم بل چارا غستلا دی څوکیدار وای بیا ورپسې زرال چې اے بچوړیا نور مزدوری مکوا ما سره اوسېګا د ویلز په محل کې اوسېګم نه ما نه اجازه واغستلا کدی بل خیری ته خوخوا ما به مزدوری تراولی او کدی خوخه نوا ز تخپل کار کوا ز بخپل کار کوم یا امیر المؤمنین د خیل پورس چلاړم ما ته پوسو کړلو چاراته فرمایل هغه بیمار زور پسې عالم تنبوتا د ځان له لخوا کوټه والے وا او دې کې پروت یو وخت د سر لاندې خو دیوا او په هیڅ طریقه باندې سنت طریقې باندې پروت ما دې ته پوسو کړلو د بچی ناشنا تبوا ما ور اے بچوړیا زبدی کور تبوزما لیکن اغه د مر خبرې وی ما ته فرمایل چې او ابو عامر بصری زما جون ختم دی خو زما نصیحت داد چې پلار ته می هارون الرشید ته داغو ته ورسوا او بیا ورته خبر وکا هارون الرشید برناس دی مور دنن ناس تا مور خبري اوري مور په منډه دروازې تراغلا आवाज کی دروازه کولو کا اے امیر المؤمنین دروازه کولو کا زما د زړه شیشې مات شوې زما بچي وفات ما د خپل بچي قبر ته ورسوا ما خدا ته بار بار ویل چې زما بچي به دا ټکه کولو چې اے مورې زما ژوند امانت ته ز امانت کی خیانت نکوما هارون الرشید ورته आवाज کوي اے بی بی انتظار کوا
ستا د زړه شیشې ماتې نه دي، زما د ملا تیر مات دی. ابو عامر بصری وی ما باندې ته براغلا چې د باچا په محل کې ناس دي. وای دنه جواب راغی چې اے ابو عامر بصری دارا ته وایا چې زما د بچی سا څنګه لاړه. وای ما وته او فرمایل چې اے ادي جانې ستاد بچی سا څنګه لاړه. ستاد بچی درې خبرې وی، سلورم خبره دا وا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو عامر بصری وی د درن आवाज راغی چې الحمدلله امیر المؤمنین ورتوی اے بیبی تاز ما په بچی باندې د الله حمد او ثنا څنګه ویلا. وې زبې څنګه نه وایم ما ته زما بچی چتللو، ما ته یو خبره کړې وا، هغه خبره ده چې ای زما ګرانه مورې دعا را پسې کوا، آینده دیدن با زما استا پغیق د جناب محمد رسول الله کیږي. بس زما بچی لاړو پدې هغه غم پدې باندې بدل کو. هارون الرشید ابو عامر بصری ته وی چې راځه بچیا خېج په اسبان نه اسونه روان کړ او اوس په دربار عالیه تزي د ابو عامر بصری په قیادت کې هارون الرشید خارونه پریدي د خپل لاندې ان چې لاړو ځنګل ته د خپل زوی په قبر باندې ودرېدلو او د خپل زوی قبر ته مخاطب شو. ورته وی اے نوجوانا، اے زویا، اے وفادارا، تا خپل وفا د خپل جانان سره سرته ورسولا. واقعي خبره وا چې ستا مینه د جناب رسول الله سره وا، ستا مینه د آقا نامدار سره وا. اے بچړیا زما سلام په عباس رضی الله تعالی عنہ باندې چې زمونږ نکره پاغه باندې زما سلام وایا. ابو عامر بصری وای هارون الرشید د خپل زوی په قبر را پریوتلو او دغه خوري د هارون الرشید په خله کې لاړې او په چغو چغو باندې اوجړل او ماته او فرمایل چې او ابو عامر بصری چې د چا وغله د آیات لاړو یا ایها الذین آمنو قو انفسکم واهلیکم نارا. هغه په قران دی آیات داسې عمل کوي لکه زما بچی چې ور باندې وکړو. خو اے ابو عامر بصری دا راته وایا زما بچی بتا تا اخیری خامخا یو خبره کړي امراته وکا. هارون الرشید مخاوند ولایت ته او ورته وی او یو خبره بل کړي وا. وی ته انت ولنه کوله وی زیری ظلم. وی څه خبره درته کړي وا. وی اخیری خبره راته دا وکړه چې زما پلار ته وایا چې ډېر غولېدلې ډېر وغولېدلې د دنیا په لوح لعب کې مشغولای او د خپل جانان مینه در نه پات شولا. اے زما پلارا کرب راضی کول غواړي نو په شای محل کې الله نه راضی کیږي. د خپل رب پسې داسې راوزا لکه ما چې ور باندې خپل ځان ور خرڅ کړلو. عزیزانو هارون الرشید زوی خوب کې ابو عامر بصری وی بیګاته می اولیدلو، خوب کې می چې اولیدلو وی یو مزیدار گنبد شین جوړ دی پدې باندې او علیشان صادر را خور دی. زه سوچ واغستلم د گنبد ناواز راغی چې او ابو عامر بصری دنن راشا. وی ز دروازې ته ورسېدم در باندې راته आवाज کوي بهر ودرېګا دنن مرازا. ما تاسو کو دنن سوګ ده ما ته او فرمایل چې دننا جناب محمد رسول الله او عباس رضی الله تعالی عنه او حضرت علی رضی الله تعالی عنه. وای ما ته تاسو کړلو چې سلورم ور سره سوق دی. وای سلورم ور سره د هارون الرشید بچی دی. ما ول زدن ور زمان د دننه आवाज راغی چې او ابو عامر بصری چې څوک دننه راشي به بهر پاتې کیږي نه. دې درا اولې ګلو د دې امانت او رسولو تم د دې انتظار کوا، تم د دې انتظار کوا. مولانا زکریا رحمه الله علیه فرمایي چې چا د اولیاء لږ خدمت کړي عزیزانو الله پاک ورته دنیا کې د ولایت او د بخنی زیر را لېږلي. بختور دي هغه خلک چې د اولیاء په دربارونو کې د اولیاء خدمتونه کوي، اولیاء سره مینای، اولیاء سره محبت ساتي. کرامت بعد الموت د هارون الرشید د زوی داو چې هغه وصیت دا وکړو چې زما پلار ته دا خبره ورسوه
او د هارون الرشید دا کرامتو چې د خپل زوی پټه خبره ورته الله ښکارا کړې وه چې بله خبره درته کړې ده هغه هم راته وکړه. عزیزانو بعضې وخت کې د ولي نه کرامت بعد الموت ثابتېږي. ابو عامر بصري وایي چې ما سره وعده دا کړې وه که تا زما امانت ورسولو زه به تا ته بیا د دې شکریه ادا کړم او د چا په خولې به درته ادا کړم. نو وایي هغه د ابو عامر بصري وعده وه. ابو عامر بصري وایي چې ما سره کومه وعده شوې وه نو هغه ماله په خوب کې بیان شو چې تا خپل امانت کې خیانت اونکو او د دې راتلو تم انتظار کوا. الله رب العزت زموږ او د استاد د ټولو داسې ژوند نصیب کړي چې الله را ناراضي شي، رسول الله خوشاله شي، بچیان مو دې الله داسې نیکان کړي، بیبیانې مو دې الله داسې صبرناکه جوړي کړي. الله رب العزت زموږ او د استاد د ټولو پریشانې په خوشالو بدلی کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.